مولوی صاحبانو سلسله د تعارف د کتب شروع وا تقریبا لس اقسام د مصنفاتو دا مونږ تاسو ذکر کړي و. یو لسم قسم چې نن مونږ تاسو د احادیث مبارکو د کتب ذکر کوو هغه د کتب التخریج. کتب التخریج کتب التخریج هغه کتابونو ته ویل کیږي چې یو کتاب د احادیثو وي په هغې کتاب کې یو معلق روایت ذکر دی یا یو کتاب د احادیثو دی په هغې کې د یو حدیث مبارک سند نه دی ذکر. یو عالم راپورته شي یو کتاب ولیکي په دې کتاب کې د هغه معلق روایت یا د یو بې سنده روایت هغه حواله ذکر کړي او سند ذکر کړي. دې کتاب ته ویلی کېږي د تخریج والا کتاب. دا ځان ته مستقل فن دی. موږ پې درسونه لرو انشاءالله تاسو تم پلان لرو. دعا کوي چې خدای تعالی اسباب برابر کړي. مثال د هغې به په خارج کې څنګه وي تاسو وګورئ. کلم چې هدایه شریفه موږ او تاسې ویو په هدایه کې احادیث ذکر دي خو دغه احادیث مبارک په هدایه شریفه کې بلا حوالی ذکر دي. حواله نه ده ذکر چې دا حدیث کوم ځای کې دی د کوم کتاب حدیث دی چا راخستی دی. اوس یو عالم راولګېږي او د هدایي شریفې دغه احادیث راواخلي د هغې سند ذکر کړي یا ووایي چې دغه حدیث په فلاني کتاب د احادیثو کې موجود دی. دې ته د تخریج والا کتاب وایي او د هغې دپاره نمونه لکه نصب الرایه چې علامه ضیلعي لیکلی ده. دا بېله مستقل کتاب پیدا کیږي نصب الرایه فی تخریج احادیث الهدایه. علامه ضیلعي څه شی کړي دي دا کم احادیث مبارک چې په دې هدایه شریفه کې ذکر و هغه راخستی دی او د هغې حواله ذکر کړې ده چې دا حدیث پلانی کتاب کې دی دا پلانی کتاب کې دی. دې ته د تخریج والا کتاب وایي. همدارنګې مولوي صاحبانو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کتاب لیکلی تخریج و احادیث الهدایه. همدارنګې د ده یو بل کتاب موجود دی الخبیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر. نو دغسې کتاب چې هر چا لیکلی او په دې عنوان کتابونه شته دې ته ویلی کېږي مولوي صاحبانو کتب التخریج. او دا اوس هم کېږي. تاسو د تفسیرونو کې وګورئ هلته حدیث مبارک ذکر وي. دا حدیثو کتابونو کې وګورئ حدیث ذکر وي. لاندې عالم تحقیق کړی ورباندې دغې کتاب حواله هم ښودلي جلد هم ښودلی باب هم ښودلی کتاب هم ښودلی چې دا حدیث پلانی کتاب کې دی په پلانی صفحه ده. دې ته مولوي صاحبانو تخریج وایي. تاسو که فکر وي لاندې دا کتابونو باندې چې تاسو وګورئ یو کتاب اوله صفحه چې تاسو رااړوئ هغې کې کوم کتاب باندې چې تخریج او تحقیق شوی وي نو هلته دا الفاظ مخې ته درته راځي چې خرجه وحققه یا اخرجه وحققه. ګوره د دې کتاب تحقیق او د دغې کتاب تخریج پلانی عالم کړی دی. نو تحقیق کې څه شی وي تحقیق یې کړی وي او تخریج هم د احادیثو کړی. کم احادیث چې په دغې کتاب کې بلا حوالی ذکر دي هغه احادیث یې درته راخیستي چې دا پلاني ځای کې پلاني کتاب کې په پلاني صفحه باندې موجود دی. دې ته مولوي صاحبانو کتب التخریج وایي. یا لکه دغه رنګې حافظ زین الدین عراقي دا احیاء علوم د امام غزالی رحمت الله علیه دا خو زموږ استاسو د وطن کې ارزښت لري خو دغسې ارزښت نه لکه څنګه ارزښت چې په عربي نړۍ کې لري. عربي نړۍ کې او بیا خاص کر شوافی حضرات او بیا خاص کر د عربي نړۍ صوفیه کرام دا کتاب د امام غزالی رحمت الله علیه درسن وی. درسن
دلته چې موږ او تاسې درسي کتابونه لرو همدقسې دا کتاب هغه خلک درسن وایي هغې ورباندې ډېره خواري کړې ده او درست هغې موجود دي دا کم احادیث چې په یحیی علوم الدین کې موجود دي مولوي صاحبانو د دغې احادیثو تخریج حافظ زین الدین عراقي کړی دی نو دې ته کتب التخریج وایي 12 نمبر چې علماء کرام اقسام د کتبو ذکر کوي هغه دي کتب الجمع کتب الجمع دا هغه کتابونو ته ویلی کیږي چې په کوم کتاب کې د یو نه زیات د 2 یا د 3 یا د دې نه هم پسې د ډېرو کتابونو روایات را جمع کړی شوي وي په حذف د تکرار سره یو کتاب دی یو عالم دی د بل دی یو عالم را لګېدلی دی هغه 2-3 کتابونه دې کتابونو کې چې کوم مکررات روایات دی هغې لرې کړي دي او د 2-3 کتابونو یا د 2 یا د هغې نه پسې زیاتو هغه احادیث په یو کتاب کې را جمع کړي وي دې ته ویلی کېږي مولوي صاحبانو کتب الجمع او په دې باب کې چې اولنی کتاب لیکلی دی هغه امام حمیدي لیکلی دی د هغې کتاب نوم دی الجمع بین صحیحین دا حمیدي د امام بخاري استاز دی دلته روایت تاسو ته راځي اولنی روایت حدثنا الحمیدي ولته به انشاءالله موږ تاسې وجم بیان کو چې په دې دومره استادانو کې د حمیدي د نوم انتخاب ولې وکړه د اول حدیث د ذکر کولو دپاره هلته یو علمي لطیفه علما کرام ذکر کي درته به یې ووایم نو د کتاب لیکلی دی نوم یې دی الجمع بین صحیحین د ده نه وروستو بیا حافظ زرین ابن معاویه یو کتاب لیکلی او د هغې کتاب نوم دی تجرید الصحاح السته په هغې کې د صحاح سته ټول روایات چې دی را جمع کړي دي تجرید الصحاح السته خو چونکې دومره فرق دی چې د دې عالم په نسب باندې ابن ماجه دی په صحاح ستو کې نشماري او د صحاح ستو د ابن ماجه په ځای باندې موطا د امام مالک رحمت الله علیه راخستې ده او د کتاب را جمع کړی دی نوم یې ورته ایښی دی تجرید الصحاح السته بیا د ده نه وروستو چې دی علما کرام راغلل هغوی کتابونه ولیکل د هغې کتابونو د جملې نه یو بهترین کتاب چې زمونږ او ستاسو مخې ته پروت دی هغه مجمع الزواید دی مجمع الزواید په دې مجمع الزواید کتاب کې د مسند احمد مسند بزار مسند ابي اعلی د امام طبراني د معاجم الثلاثو هغه زاید احادیث چې دی یو ځای کړي دي نوم یې ورته ایښی دی مجمع الزواید او دې ته ورته نور کتابونه هم علما کرامو لیکلي دي په دې باب باندې همدارنګې مولوي صاحبانو یو بل کتاب هم په دې باب باندې شته چې هغه علامه سیوطي رحمه الله لیکلی د هغې کتاب نوم دی جمع الجوامع جمع الجوامع دیارلسم قسم د کتبو هغه دی کتب الفهارس کتب الفهارس کتب الفهارس دا د احادیثو هغه کتابونو ته ویلی کیږي چې په هغې کې د یو یا د زیاتو کتابونو د احادیثو فهرست جمع کړی شوی وي د دې دپاره چې د احادیثو راویستل د هغې کتاب نه آسان شي او د دې دپاره نمونې ډېرې شته د علامه زاهد کوثري رحمت الله علیه یو شاګرد دی هغه یو کتاب لیکلی نوم د هغې دی فهارس البخاري د امام بخاري رحمت الله علیه د کتاب فهرست نو دې ته مولوي صاحبانو فهارس ویلی کېږي کتب الفهارس او دا د اوسنیو کتابونو کې اکثرو کې شته دا کم کتابونو باندې چې تحقیقونه شوي دي مخکې اول نه ورسره مصنف ورسره نه لیکلی دا محققین را لګېدلي وي دوی چې یو کتاب لیکلی په یو کتاب تحقیق کړی نو په آخر کې د دغې کتاب فهرست را جمع کړی
او هغه فهرست هغه کتاب د مستقل جلد په عنوان دغه کتاب سره ملګری وي، دې ته کتب الفهارست وای. هغه کتاب چې دیو کتاب فهرست پکې وي. همدارنګه مولوي صاحبانو څوارلسم نوعه څوارلسم قسم د کتبو هغه دي کتب الاطراف. کتب الاطراف دا د احادیث مبارک و هغه کتابونو ته ویل کیږي چې په کومو کې د احادیث یوازې او اول او آخر الفاظ ذکر کړی شوي وي چې د هغې نه پوره حدیث پیژندلی کیږي او په آخر کې بیا دغه حدیث حواله ذکر کړي وي چې دا حدیث د فلانی فلانی کتاب نه راخستلی شوی دی. نو دې ته ویل کیږي کتب الاطراف. د حدیث مبارک اطراف پکې راخستلی شوي، اول طرف آخر طرف. په دې موضوع باندې په علماء کرامو کې د ټولو نه اول چې کتاب لیکلی هغه حافظ ابن عساکر الدمشقي لیکلی دی په 2 جلدونو کې. نوم د هغې کتاب دی الاشراف فی معرفت الاطراف. دی عالم په دغه کتاب کې د امام ابو داود، د امام نسائی او د امام ترمذی اطراف ذکر کړي دي او دا کتاب چې دی په حروف باندې په حروف معجم باندې ترتیب کړی. 15 قسم د کتبو د احادیثو نه دي مولوي صاحبانو الاربعینات، دا جمع د 40 ده. دا هغه کتاب ته ویل کیږي چې پدې کې یو محدث او یو عالم 40 روایات را جمع کړي وي. دا بیا کله داسې کیږي چې عالم په یو موضوع 40 روایت راخستی وي، کله داسې کیږي چې په مختلفو موضوعګانو باندې یو روایت راخستی وي، دې ته الاربعینات وای. او دې کې چون کې هغه فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه انسان بیان کړی چې څوک زما په امت باندې نبی علیه السلام وایي 40 حدیث زده کړي، نو علما محدثین په دې ډېر حریصان تیر شوي دي، هغوی رالګېدلي دي کتابونه لیکلي دي الاربعین په نوم، لکه د امام نووي الاربعین په دې درسي کتابونو کې موږ او تاسې لرو 40 حدیث پکې را جمع کړي دي. نو دا الاربعین بیا عام دی که په یوه موضوع وه او که په موضوعګانو مختلفو باندې وه، خو چې په 40 احادیثو باندې کوم کتاب مشتمل وي هغې ته الاربعین وایي. 14 د کتاب نوم دی الموضوعات. الموضوعات الموضوعات چاته ویل کیږي؟ هغه کتابونه چې کم کتابونه په موضوعي احادیثو باندې را جمع کړی شوي وي. ځینې احادیث موضوعي وي، عالم په کتاب لیکلی، یا ځینې علما دي چې هغه متهم دي په وضع باندې او د هغې په حالاتو باندې علما را لګېدلي دي، کتابونه یې لیکلي دي. نو دې ته الموضوعات وایي. لکه د دې ځای په امام جوزجاني یو کتاب لیکلی د الاباطیل په نوم باندې، امام عقیلی یو کتاب لیکلی دی د الضعفاء په نوم باندې. دغسې روایات چې په کومو کتابونو کې راجمع وي چې موضوعي روایات پې علماو پکې کتاب لیکلي، دې کتبو ته ویلی کېږي الموضوعات. 19 نمبر کتب الاحادیث المشتهره، یعنی هغه کتابونه په کومو کې چې د هغې احادیثو تحقیق شوی وي چې په عام طور باندې هغه احادیث د خلکو په ژبو باندې مشهور وي، د خلکو په منځ کې یو خبره مشهوره وي، یو حدیث مشهور وي، علما را لګېدلي په هغې احادیثو باندې دوی تحقیق کړی، د هغې کتابونو نوم دی کتب الاحادیث المشتهره. په دې فن د ټولو نه اول کتاب چې لیکلی علامه زرکشي لیکلی دی، نوم د هغې کتاب دی التذکره فی الاحادیث المشتهره. بیا د هغې نه بعد حافظ ابن حجر په کتاب لیکلی دی اللؤالي المنثوره فی الاحادیث المشهوره. د هغې نه وروستو بیا علامه سیوطي کتاب لیکلی دی الدرر المنتشره فی الاحادیث المشتهره. بیا علامه ابن درویش ورباندې کتاب لیکلی دی. دغه رنګ علامه سخاوي ورباندې یو کتاب لیکلی دی المقاصد الحسنه فی الاحادیث المشتهره علی الالسنه.
دا پیدا کیږي لاندې مکتبه کې شته المقاصد الحسنه د علامه سخاوي. دې ته ویل کېږي کتب د احادیثو مشهوره، یعنی هغه احادیث چې د خلکو په ژبو مشهور دي، علماو په هغې باندې کتابونه لیکلي او په هغې باندې تحقیق کړی وي. اتلسم کتب غریب الحدیث، هغه کتابونه په کومو کې چې په احادیثو کې د راغلو کلماتو او یا اصطلاحي تحقیق او تشریح شوي وي په دې موضوع باندې، دې ته کتب غریب الحدیث وایي. په دې باندې د ټولو نه اول کتاب امام ندر ابن شمیل لیکلی دی او ابو عبیده معمر ابن المثنى ور باندې لیکل کړي دي، علامه خطابی ور باندې لیکل کړي دي. دې ته غریب الحدیث وایي. همدارنګې مولوي صاحبانو یو عالم دی د ابو عبید قاسم ابن سلام په نوم باندې، هغه په دې باندې یو ښایسته جامع او مفصل کتاب لیکلی، دغې کتاب نوم دی غریب الحدیث. او تاسو که دا ګوګل سرچ کوئ په نوم د غریب الحدیث باندې یا شاملي مکتبې ته سر ښکاره کوئ او هلته غریب الحدیث په نوم باندې تاسې کتب ولیکئ، د ډېرو علماو کتابونه به مخې ته درته راشي په نوم د غریب الحدیث باندې. دا بېل قسم دی چې علماو په دې باندې تصنیفات کړي دي. نو نسم قسم د کتبو د احادیثو هغه دی کتب مشکل الحدیث. کتب مشکل الحدیث او دې ته مولوي صاحبانو شرح الاثار هم وایي، مختلف الحدیث هم ورته ویلی کېږي. نو د دې نه مراد د احادیثو هغه کتابونه دي په کومو کې چې د متعارضو احادیثو تطبیق او دغه رنګې هغه احادیث چې د هغې مراد مشکل وي، د هغې د مراد تعین او د محمل ذکر شوی وي، دې ته کتب المشکل الحدیث ویلی کېږي. په دې نوع کې د ټولو نه مخکې اول کتاب چې لیکلی دی هغه صرف په دې موضوع نه دی، خو لیکن چې دې مسایلو طرف ته پکې التفات کړی هغه امام شافعي رحمت الله علیه دی. امام شافعي رحمت الله علیه چې کوم خپل کتاب لري په نوم د کتاب الام باندې، الام لاندې مکتبه کې شته ما سره، نو دغه کتاب الام کې امام شافعي رحمت الله علیه حدیث راخستی دي او بیا په ځینو ځایونو کې تطبیق په مابین د دغې روایاتو کې کړی دی. بیا د دې نه بعد چې بهترین کتاب په دې باندې لیکلی شوی دی هغه امام ابن جریج لیکلی دی. همدارنګې امام ابو محمد ابن قتیبه لیکلی دی، امام ابن عبدالبر پې لیکلی دی. او یو بهترین کتاب چې په دې باب باندې لیکلی شوی مولوي صاحبانو هغه کتاب د امام طحاوي رحمت الله علیه دی په نوم د مشکل الاثار باندې. نو دې کې هغه روایات راخستلی شوي وي چې په کومو روایاتو کې ظاهرا تعارض ښکاره کیږي، د هغې تعارض دفع یا د ځینو مختلفو روایاتو تطبیق، دا روایتونه په خپلو کې په څه طریقه تطبیق لري. نو کوم عالم چې په دې موضوع باندې کتاب لیکلی وي دې ته ویلی کېږي کتاب مشکل الحدیث. د مشکل احادیثو یا د متعارضو احادیثو تطبیق دا بله نوع د کتبو ده. شلم نمبر قسم د کتبو د احادیثو هغه کتب اسباب الحدیث دي. تاسو که فکري مولوي صاحبانو دوه قسمه اصطلاحګانې موږ او تاسې مخې ته لرو. یوه اصطلاح موږ او تاسې مخې ته لرو اصطلاح د اسباب النزول، او دویمه اصطلاح موږ او تاسې مخې ته لرو اصطلاح د اسباب الورود. اسباب النزول دا معنا سبب النزول چاته ویلی کېږي په باب د تفسیر کې تاسې وایي چې واقعه پیښه شوي وي د هغې واقعې د حل دپاره د قرآن کریم یو آیت راشي نو خلک وایي چې سبب د نزول د دغې آیت دغه شی و. او یو اصطلاح په باب د احادیثو ده، یو واقعه پیښه شوي وي او د هغې واقعې د حل دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک بیان کړی، یو خبره یې کړې وي، نو علما بیا په دې ځای کې دا اصطلاح کاروي چې سبب د ورود د دغې حدیث مبارک څه شی و.
نو دا احادیث خو ډیر موجود دی. واقعه پیښه شوې وي، د واقعې د پیښې په دوران کې نبی علیه السلام یوه خبره کړې وي. په دې باب چې د ټولو نه اولنی کتاب لیکلی دی نو هغه ورباندې امام ابو حفص لیکلی دی. د دې نه وروسته ورباندې کتاب امام حامد لیکلی دی. علامه سیوطي رحمت الله علیه هم په دې باندې لیکل کړي دي، کشف الظنون وغیره. نور علماء کرام ورباندې هم تصنیفات کړي دي. دې ته ویلی کېږي کتب اسباب الحدیث. بل قسم د کتبو د احادیثو نه مولوي صاحبانو هغه کتب الترتیب دي. کتب الترتیب، کتب الترتیب چاته ویلی کېږي؟ هغه کتاب چې په کوم کې د کوم بل غیر مرتب کتاب احادیث په ښایسته ترتیب باندې جمع کړی شي. یو عالم یو کتاب لیکلی دی، په هغې کې احادیث غیر مرتب دي. وروسته یو عالم راغی، هغه کتاب ولیکه، د دغې کتاب احادیث یې علی ترتیب را جمع کړل، دې ته کتب الترتیب ویلی کېږي. لکه مثلا ترتیب مسند احمد علی الحروف لابن کثیر. د مسند احمد روایات مرتب کړي دي د حروفو په اعتبار باندې. یا ترتیب مسند احمد علی الحروف لابن المجیب. دا علماء کرام را لګېدلي دي او دې کتاب ته ترتیب ورکړی احادیثو ته، دې ته ویلی کېږي کتب الترتیب. دویشتم قسم د کتبو د احادیثو نه کتب الزواید دي. کتب الزواید چاته ویلی کېږي؟ د هغه کتاب ته ویلی کېږي چې په دې کې د کوم بل کتاب یوازې هغه احادیث جمع کړی شوي وي چې په صحیحینو کې موجود نه وي. لکه مثلا علامه هیثمي رحمت الله علیه کتاب لیکلی موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان. په دې کې د صحیح ابن حبان یوازې هغه احادیث جمع کړي دي چې په صحیحینو کې موجود نه دي. همدارنګې زوائد د ابن حبان علی صحیحین نور علماء کرامو باندې لیکل کړي دي. دریشتم قسم د احادیثو نه هغه کتب العلل دي. کتب العلل د احادیثو هغه کتابونو ته ویلی کېږي چې په هغې کې داسې احادیث را جمع کړی شوي چې په د هغې په سند کې کلام وي. یو حدیث ته سندن په کلام موجود دی، عالم امقه احادیث را جمع کړل، هغې ته نوم کېږي کتاب العلل. لکه کتاب العلل الصغیر والکبیر د پاره د امام ترمذي، علل د دارقطني، علل د ابن ابي حاتم. دا مستقل کتابونه پیدا کېږي او په دې ترمذي کې به په آخر جلد کې موږ تاسو ته کتاب العلل راشي. نو دا هغه کتاب ته ویلی کېږي چې په دې کې هغه روایات راجمعي چې د کومو روایاتو په سند کې په یو راوي باندې جرح وي، علما هغه احادیث راجمع کړي، دې ته کتب العلل وایي. څلېرویشتم کتب الامالی. علما کرام لیکي وایي سابق د تدریس طریقه دا وه چې استاذ به هغه خپل یاد کړي احادیث شاګردانو ته املا کول. نو په دې طریقه چې به د شاګردانو سره کومه مجموعه تیارېدله هغې ته به بیا امالي د شیخ ویلی. شیخ احادیث بیانول، شاګردانو لیکل، ځان سره را جمع کول. بیا چې به دغه احادیث د استاد را جمع شول دې ته به ویلی وی دا د فلاني شیخ امالي دي. لکه دغې دپاره نمونه مونږ تاسې وګورئ مولوي صاحبانو، حافظ ابن حجر رحمت الله علیه امالي مشهور دي. نو د کوم یو استاز کتابونه یا د کوم یو استاز درس چې یو شاګرد را جمع کړی وي نو دې ته چې دی امالي ویلی کېږي. او د هغې دپاره یو بهترینه نمونه دا د مولوي صاحبانو دا فیض الباری چې کوم کتاب د شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه په بخاري باندې تاسو ته شرحه خرڅېږي، نو دغه شرحه د پخپله کشمیری صاحب نه ده لیکلی، سره د بهترینه شرحه د ځان ته پیدا کې مختصره ده. ځینې ډېر داسې مسایل چې په نورو شروحو کې به تاسو ته په نظر در نشي ولیکن په فیض الباری کې درته په نظر درځي او هلته پیدا کېږي، علمي تنده د انسان ماتېږي ورباندې. اوس دغه کومه فیض الباری چې د کشمیری صاحب په نوم باندې خرڅېږي چې دا د کشمیری صاحب شرحه ده په بخاري، د خپله کشمیری صاحب نه ده لیکلی. دا د علامه کشمیری رحمت الله علیه د تقریرونو مجموعه ده. شاګردانو را لیکلي کوم درس چې د په بخاري باندې کړی دی او هغه یې راوړاندې کړی دی، نو دې ته مولوي صاحبانو امالي ویلی کېږي. همدارنګې دا د العرف الشیزي چې دا کوم په ترمذي باندې د کشمیری صاحب کومه شرحه ده، کومه حاشیه لګېدلې ده، مستقل هم پیدا کېږي او دې طرف ته مولوي صاحبانو دلته حاشیه موجوده ده. دا کشمیری صاحب په خپله نه ده لیکلی، دا شاګردانو د کشمیری صاحب د درس نه لیکلی ده او دغه رنګې نن موږ ستاسو مخې ته چې دی هغه خرڅېږي. همدارنګې الکوکب الدري
دا کومه چې موږ تاسو ته په دې ترمذي باندې ښکاره کېږي د ترمذي شرحه ده د علامه ګنګوهي، دارنګې مولوي صاحبانو علامه الدراري وغیره دې کتبو ته چې د عمالي ویلی کېږي. استاز درس کړی وي، شاګردانو لیکلی وي او دغه لیکلې مجموعه بیا چاپ شي، نو خلک وایي چې دا عمالي د فلاني عالم دی، دا عمالي د فلاني عالم دی، او دا کتابونه زموږ ستاسو مخې ته ډېر موجود دي. 15 کتب تراجم دي. کتب تراجم دي ته ویلی کېږي په کومو کتابونو کې چې د یو طریق سند ټول حدیث هغه یو ځای کړی شوي وي، نو دې ته ویلی کېږي کتب تراجم. لکه مثلا یو عالم را لګیږي او باب قایموي ذکر ما روا مالک عن نافع عن ابن عمر، او د دې لاندې ټول هغه حدیث نقلی چې په دې سند سره مروي دي، نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ کتب تراجم ویلی کېږي. یا لکه یو عالم را لګیږي او کتاب لیکي من روا عن ابيه عن جده، دا به احادیثو کې درته راشي عن ابيه عن جده، دا روایت چا کړي دي؟ په دغه عنوان باندې یو عالم یو کتاب ولیکي، دې ته ویلی کېږي کتب تراجم. شپږشتم قسم د دغې کتبو نه مولوي صاحبانو ثلاثیات دي. ثلاثیات چا ته ویلی کېږي؟ دا د حدیث مبارک و هغه مجموعې ته ویلی کېږي چې مصنف یوازې په 3 واسطو باندې دته یو حدیث را رسېدلی، یعنی دا حدیث چې د مصنف ته را رسېده د دو د نبي علیه السلام ترمنځ 3 واسطې وي، نو دې ته ثلاثیات ویلی کېږي. او په دې علماو کتابونه لیکلي دي. د بخاري کې هم دا ثلاثیات شته، څه د پاسه شل نورو کتبو کې هم دا ثلاثیات شته دی. علماو په دې مستقل کتابونه لیکلي دي، ثلاثیات د امام بخاري، ثلاثیات د امام دارمی، ثلاثیات د عبد ابن حمید. او تاسو ته ما وویل چې محدثین چې په احادیثو کې ډیر ناز کوي، نو دا په دغې ثلاثیاتو باندې کوي. ولې؟ ځکه چې څومره واسطې کمیږي هموږ نه د حدیث قوت سیوا کېږي. په دغه اعتبار باندې ځینې علما وروستو کې رالګېدلي دي، د امام بخاري په دغې ثلاثیاتو باندې مستقلې شرحې لیکلي دي، دې ته ثلاثیات د امام بخاري وایي. 20م قسم د الوحدان، یعنی د هغه روایاتو د حدیثو مجموعه د کومو نه چې یوازې یو حدیث روایت شوی وي. 28م شروح الحدیث، هغه کتابونه چې د احادیثو په شرح لیکلی شوي وي، لکه عمدة القاری، فتح الباری وغیره داسې نور شروح راواخلی. 29م د مولوي صاحبانو الاذکار، هغه احادیث چې په هغې کې د نبي علیه السلام نه دعاګانې رامنقولې وي، اذکار رامنقول وي. لکه علامه نووي یو کتاب لري په نوم د الاذکار باندې، الاذکار للنووي، یا دارنګې مولوي صاحبانو ابن جزري لري وغیره. 30م کتب د احادیثو دي الترغیب والترهیب. الترغیب والترهیب کومو کتبو د احادیثو ته ویلی کېږي؟ دا هغه احادیث دي چې په دې کې راوي هغه روایات راجمع کړي چې یو طرف ته نیکو اعمالو طرف ته ترغیب وي او د بدو اعمالو نه ویروي، نو دې ته ویلی کېږي کتب الترغیب والترهیب. او په دې باب کتابونه شته. یو د هغې کتابونو نه زموږ ستاسو مخې ته کتاب د علامه منذري پروت دی، په 4 جلده کې هم پیدا کېږي او په 2 جلدونو کې هم پیدا کېږي، الترغیب والترهیب للامام المنذري. 30م مولوي صاحبانو یو 30م کتب المصاحف دي. د هغه کتابونو ته ویلی کېږي چې کومو کې د قرآن کریم جمع و ترتیب، اختلاف د قرات او اختلاف د نسخ، تاریخ وغیره دا شیان بیانېږي، دې ته کتب المصاحف وایي. لکه کتاب المصاحف د ابن عامر. او دغه رنګې نور علماء کرامو هم په دې باب باندې چې دی لیکل کړي دي، دې ته ویلی کېږي کتب المصاحف. 32م قسم د کتبو د احادیثو نه مولوي صاحبانو هغه مسلسلات دي. مسلسلات هغه کتابونو ته ویلی کېږي چې په کومو کې داسې احادیث وي چې د هغې په روایت کې تمام راویان په کوم یو صفت یا خاص لفظ یا خاص فعل باندې متفق شوي وي، نو دې ته ویلی کېږي کتب المسلسلات. لکه مثلا یو کتاب دی، د هغې راویان ټول فقها دي، نورې پکې نه راخستې، یعنې هغه علما چې شهرت په فقاهت لري. یا یو کتاب دی په هغې کې راویان دي چې دا ټول محدثین دي، یو عالم په دې باب کتاب لیکلی د دې محدثینو روایات یې پکې راخستې دي وغیره، نو دې ته مولوي صاحبانو څه شی ویلی کېږي؟ کتب المسلسلات ویلی کېږي. یا کله یو عالم داسې لیکي او راوي چا سره حدیث بیانو، د حدیث په دوران کې مصافحه کړې ده، دې ته به مسلسل بالید راشي، مسلسل باخذ الید به راشي، مسلسل بضرب الکتف به راشي، مسلسل بضرب صدر به راشي. دا وروسته تفصیل درته کوم. اوس یو عالم حدیث بیانو چاته او د مصافحه کړې، بل بیانو هغه هم چا سره مصافحه کړې،
بل بیان هغه مصافحه کړي. وروستو عالم راغی او تحقیق یې وکړ چې هلکه دا په وخت د بیان د احادیثو کې مصافحې چا کړې وي یا په وخت د بیان د احادیثو کې د چا شاګرد کله د لاس نه نیولی و، شاګرد یې کله په سینه کې وهلی و. په دغې عنوان باندې دوی کتاب را ولیکي. دي کتبو ته ویلی کېږي کوم کتب؟ کتب المسلسلات. نو تقریبا دا 32 انواع د کتبو د چا دي؟ د احادیثو دي مولوي صاحبانو چې علما کرامو راجمع کړي. دا یو اهمه موضوع وه، دې ته تاسو سپک مه ګورئ. دا که تاسو زده کوئ د ځان سره هېڅکله به هم په یوه مکتبه کې ستړي نه شئ. ځکه که تاسو یو مکتبې ته ننوت یو حدیث درته پکار نو تاسې به تفسیر قرطبي د حدیث دپاره نه ګورئ، او نه به دغه رنګ یو حدیث درته په یو موضوع پکار نو تاسې به مسند احمد دغې دپاره نه ګورئ. بس چې کومه موضوع مو په ذهن کې مشخصه وه د کتبو اقسام مې درته وویلې، بس لاړ شم هغه پلانی کتاب راواخله، دا حدیث په هغې کتاب کې په اسانې طریقې سره پیدا کېږي. دویمه اهمه مسله چې نن سبا د مشکل سره موږ او تاسې مخ یو په دې غم باندې اخته یو، انشاءالله د هغې زه تاسو ته تفصیل کومه. هغه مسله د حجیت الحدیث ده. حدیث مبارک حجت دی او که نه؟ یو د دې په ضمن کې محققانه درس درته کوم، او که د تخصص په عنوان باندې وای، که د درس په عنوان وای، که په هره موضوع وای، تاسو دا ځان سره نوٹ کړئ او دا تاسو ته پکارېږي. دا خبرې خو دلته موږ طالبانو ته کوو، دا همدغه شی دي، خو هغه هم دی دلته دوی ورته بې قدرې که نه. چېرته چې لاړ شو هلکه څه کوې تخصص فی الحدیث کوم. تخصص فی الحدیث والا خلک چې راوګورې هغوی ته کوم بل شی نه بیانېږي، همدغه ورته بیانېږي. دا چې کوم شی موږ ورته بیانوو خو هلته ورته سر خوړلی لږ نوم د تخصص ایښی، لږ یې قدرمن کړی ورته، وایي هلکه تخصص کې لګیا یم. نو تخصص همدغه شی دی چې دا کوم شی زه درته وایم کوم بل شی نه دی. دا تاسو د ځان سره نوٹ کوئ. نو مهمه موضوع چې نن سبا خلک د انکار د حدیث مخې ته فتنې مخې ته په هغې کې واقع دي، خاص کر د بریتو ملا صاحب چې خدای مردار کړ په دې دور کې. نو دا تاریخ به زه تا ته مسلسل به درته بیان کړم چې فتنه د انکار حدیث د کله نه شروع شوه، چا شروع کړه، مستدلات د هغې خلکو څه شی و، د حدیثو نه انکار ولې کو، وجوهات یې ورته څه شی ویلې، شبهات د دوی په احادیثو باندې کوم کوم دي چې دوی ځان ته تنحل القرآن وایي او دې ته دوی مجبور دي چې احادیث نه مني، او جوابات زموږ د مسلمانانو د اهل السنه والجماعه دې خلکو ته څه شی دي. دا موضوع به انشاءالله زه تاسو ته تفصیلا بیان کړم، سره دې چې نور کله هم طالبانو ته موږ بیانوله، خو په دغسې انداز نه تفصیلا نه ځکه ضرورت ورته ډېر نه و، چونکې دا فتنه اوس خوره ده، تاسې ورسره مخ کېږي، او خاص کر د عوامو په مخ کې چې عوام دې ته مجبور دي چې د احادیثو د نبي علیه السلام نه انکار کوي. نو انشاءالله چې هر څو درسونه ورباندې ولګېدل د خالي د ورځې نه به د دې مسلې تحقیق درته وکړم انشاءالله.